بدن ویښتان ختمول غواړي د همیش لپاره، نو آیا دا جواز لري که نه؟ لکه مخکې ما دا خبره کړې چې په حدیثو کې یو سړی هغه د وریځو ویښتان لرې کوي، دا جواز نه لري. بعضې پکې دا خبره ذکر کړې چې د وریځو چې کوم مینځ دی دا په وریځو کې نه راځي، نو دا لرې کول جواز لري. خو وریځې لرې کول هم دا ثابت نه دي. دویم د سړي دپاره د ګیرې ویښتان هغه جایز نه دي. د دې نه علاوه هغه یو انسان دی د هغې په مټو باندې ویښتان یا په لاسو باندې یا په سینه وغیره باندې ویښتان یا خپو وغیره، شریعت کې دا جواز لري چې دا لرې کړي، دا کوم مشکل نه لري، بالکل ختمولی شي او هیڅ مشکل هغه نه لري. بیا دې کې یو بله مسله هم راځي چې بعضې زنانې د هغې په مخ ویښتان راوخیږي، نو دا لرې کول څنګه دي؟ مطلب چې ګیره ورته ویلی کېږي. پخوا به چې د ښځو ګیره راوختله خلکو به دا بزرګه ده او هغې به په دې باندې فخر کاو چې زه بزرګ یم، ویښتان مې پرېښوستل. نه، دا بزرګتوب نه دی، دا د سړو سره مشابهت دی. رسول الله د قیامت د علامو نه یو علامه دا ذکر کړې چې نارینه به د ښځو سره مشابهت کوي، ښځې به د سړو سره. نو دغه ویښتان ختمول د زنانه دپاره که په مخ راوخیږي، که په بریتانو راوخیږي، که هر ځای باندې راوخیږي، دا ویښتان د ده دپاره ختمول لازم دي او دا به نه پرېږدي په مخ باندې، ځکه دا د زنانه ښایست ختموي.